جن وته ویل کېږي. دې ځکه نبی علیہ السلام پیریانو سره ملاقات شوی دی. بعض واقعاتو کې وسره حضرت زید بن حارثه دی، بعضی کو سره حضرت عبد الله بن مسعود دی، بعضی کو نور صحابه کرام دي. دا واقعات جدا جدا دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اویا پیغمبرا اوحی ماتا اوحی وی شوید لی ماتا انو شاندار استماع وکی خودو نفرون یو جماعت من الجن دی پیریانو فقالو ویویل انا سمعنا من واردو قرآن عجبا عجیبا عجیب غنے دے تاثیر پکے دے یهدی الى الرشد رابلی خلق حق طرف تا فآمنا بیه منگمان راوڑو کدے قرآن مانے ولن نشرکا هرگز من بشریک و نگرزو بربنا دفل رب سرا احدنی اسو کو دینا پس بسو درب شریک نہ جوڑو من توحید واردو وانہو شاندار تعالی وچد دے جد ربنا شان زمن رب متخذ صاحبتن نیدنی ولی زالنا خزا ولا ولدن نو نبچے نخزشتو نبچشتا سچ دعوت وانہو کان یقول وبشکا ویل با سفیہنا پمن کی یو کمقل وانہو کان بشکو یقول ویل با سفیہنا جاہل پمن کی بیوقوف پمن کی اللہ پا اللہ بانے شتتن دروغ من با دروغ ویل چی دا اللہ تعالی خزدو دا اللہ بچی دا اللہ نا خزشتو نا بچیشتا انکل چی حق راش باطل کڑو کی کنا کم پزول خبر چی مشہور شوی دا غیرت نبی علیہ السلام وَأَنَّا زَمَنْ خُدَا گُمَانو امون پدی یقینم کڑو وَأَنَّا زَمَنْ گُمان داو أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ چی ہرگز بونوی انسانو پیر اللہ پا اللہ بانی کدی بندرو کو خبر شو چی خلق درو غیر دیر دیات بل داو چی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا بل دار چی دی پیریانو کی مستی ولا راغلی وا داغی پا بارک رازی چی دا پیریان بخواد سے ویدے انسانان نہ تنگاول انن سبا چکل کلا بعضی انسانان تنگئی بعضی خلق باندې رش یا خلق یری چرتا ځان له خوشی زی کی وای دی یری ودا وجه دا و چې بخوا بدی یریدل دسی تکړه نو ودای پیریانو لردی انسانانو ډاډه کړی دي مختلف واقعات راغلي دي چرته انسانان برال په یو ځنګل کې بشپوا نو دی په خپل باندې به आवाज وکړي چې اعوذ بسید هذا الوادي اعوذ بسید هذا الوادي د دې درې او د دې وادي چې کوم سید دی او سردار پیری دی نو زه پاغه باندې پناه وړم چې مال پناه راکړي نو پیریان پوه شو چې د انسان په زمون نه یریږي نو صاحب له تکبر پکې راغی تکبر کړه تکبر د انسانانو په دې کې پیدا کړی دی دینه دا معلومه شولا چې کله د پیریانو سره نه یریږي ارواح نه کوي هغه د سنې شي ویلې دا طریقه دا چې د پیریانو نه کله نه یریږي نو دا څه نشي ویل چې کله یریږي نو بیا دا به تا یری نو چې دا ځان مضبوط کی اتزان مخلوق کی ځان مخلوق کی وستا زما سره سکار دی خپل کار کوه خپل کار کوم نه سم نشي کولای وانه كان رجال او بشکو سړی من الانس انساناننا يعوذون فنا بغفلا برجال من الجن فسړو د پیریانو باندې د پیریانو پسړو باندې دین معلومه دا شو په پیریانو کې مذکر مؤنث شتا په دې کې خزي او سړی شتا فزادوهم نزیات کړل دي انسانانو هم دي پیریانو لرا فزادو دي انسانانو زیات کړل هم دي پیریانو لرا رهقن سرکشي په زیات کړل اوس دي خلک یری وانهم بشک دا انسانان ظنوا دي ګمانو کما ظننتم څنګه تاسو ګمان دي پیری ورته وي چې منګم گمراه او دیم گمراه د دیم دا ګمانو الله یبعث الله احدا چې هرگز بل راونه لګي د قیامت پورې احدن حصو کو سو بل راونه لګي یا خودي مطلب دا چې د دې نه مراد بل پیغمبر دی خدا تفسیر نه دی بلکې دې مقصد دا دی بعض بعد الموت ته بنیادی تور باندې په آیت کې زجر دی منکرین د قیامت د پاره چې د انسانانو خیال دا چې بعض بعد الموت نشته زمونږ دا خیال وان کې دا خبر غلط او بعض بعد الموت ته لری کتاب کوي وانهم ظنوا دي انسانانو ګمان کو کما ظننتم څنګه تاسو ګمانو الله يبعث الله چې الله برا پانه سره قیامت ورځ باندې احدن حصو وان بشکمغا لمسنا السماء منغا اسمان ولټو لمسنا السماء منغا ورسېدو اسمان ته وان لمسنا السماء او منغا ورسېدو اسمان ته اسمان ورسېدو مطلب دا دی چې منغا دا خبرونه لټول کسی چل شوی دی وان لمسنا السماء من ولټول اسمان خبرونه
یا موږ ورسېدو اسمان ته فوجدناها موږ وموندو دا اسمان ملئت چې ډک شوی و حرسن د څوکیدارانو نه. حرس جمع د حارس ده، د څوکیدارانو نه شدیدن سختو نه وشهبا نو د شغلو نه د اور نه ډکو د حفاظت دپاره چې د الله د قرآن کریم حفاظت وشي. وانا كنا نقعد منها بشک منګه کې ناستو منها په دې اسمانونو کې مقاعد د ناستي په ځګونو کې لسمع د خبر د اورېدو لپاره په خو موږ کې ناستو او خبرې د فرشتو خبرې منګه اورېدلې اوس نه شو اورېدل. فمن يستمع الان وسوق کې یجد له وبمید ځان د پاره شهابن شغلا رصدن تیارا لګي به. وانا بشک منګه لا ندري من تبتنوا الشر اريدا اي د شر اراده شوی دا به من دغه چا سره فل ارض جبزمګه کې دي ام اراد بهم یا اراده کړی د دوی سره ربهم رب دې رشدن د هدایت او موږ نه پوهیدو چې څه چل شوی دی، چا خیر دی شر دی عذاب دی مصیبت دی نعمت دی د پته نه وه. اوس موږ پوه شو چې نبي علیه الصلاة والسلام واورېدو. وانا منا الصالحون بېشکه موږ کې نیکان مو مخکې یا وانا بېشکه موږ منا الصالحون موږ کې نیکان هم شته ومنا دون ذلک په موږ کې د دې نه علاوه خلک هم شته بدان هم راپکې دي. کنا ومنګه طرائقا ډلې كنا ومنغا طرائقا دلي فرقه قددا مختلفه قدد كنا ومنغا طرائقا فرقه قددا مختلفه مطلب منغا ادیان مختلفه والا مذاهب مختلفه والا سم مسلمانانو سکا پیرانو. كنا طرائقا منغا دلي قددا مختلف الاروالا وانا ظننا زمندا غمانو سم هو غمان داو اللہ یعجز اللہ نعجز اللہ چه هرگز با منگا عجز نکو اللہ لرا فی الارض پزمکی کی ولن نعجزه هرگز با منگا عجز نکو دلرا حربن و دسیال کی چمنگتی و تختو دی لپس کو یو ماندار چو انا زونننا منگ دمخ کی نگو مانو دمخ کی مسلمانانو خود دمخ کی تقریر معلومی گی چو مخ کی مسلمانان نو دویم مانا دی سیدارا چو انا زونننا مطلب من وس یقین کو وس پوه شو ان ظننا معنا ونحن نظن بمعنى باندې من ګمان اوس من یقین کو او ځن د یقین په معنا وان ظننا من یقین کو وسو الله نعجز الله چې من به هرگز د الله مقابله ونه کو په ارض بزمه کې د الله مقابله نشو کولای. ولن نعجزه هرگز منګه عاجز نکو الله لرا هربن په دسیال کې چې مونږ تی وتختو هربن معنا هاریوینا چې مونږ تی وتختو. وان لما سمعنا الهدى او منګال کله چې منګه هدایت واورېدو آمنا به موږ ایمان راوړو په دې هدایت باندې. فمن یؤمن بربه څوک چې اوس ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا یخافو نو دا به نیریږي بخسن د کمینه په خپل نیکو کې ولا رهقا او نه د ذلتنا یا رهقا زیاتینا. بخسن دې ته ویل کېږي چې په نیکو کې زمون کمی وشي او رهق ظلم ته ویل کېږي چې زما ګناه مې لږ کړلو الله تعالی سزا ډېره راکوي. فلا يخاف دا بنيږي یا بخسن د کمینه په خپل نیکو کې ولا رهقا نه د ظلمنا. وان من المسلمون بشک پمن کې وس مسلمانان هم دي ومن القاسطون او پمن کې ظالمان هم دي. قاسط جائر ته وي ظالمان. فمن اسلم چا چې اسلام راوړو فولای کو دا کسان تهروا دي اومندلا رشد نه غلارا یا تهروا طلب کو رشد هدایت. واما القاسطون هر چې ظالمان دي وکانو لجهنم حتبا در جهنم خشاک دي. وان لو استقاموا کدی مضبوط شول علی الطریقه الاسلام په لار باندې او کدی روان شو په سم لار باندې لاسقیناهم من به وسکو په دی باندې مانو بو غد قندېری ډېری بو په وسکو. دا قول یې جنات دي چې الله دې سي وي یا ادخال الهی دی چې الله استقاموا دا اوه الی انه نفع انه استمع نفر من الجن او دام راغی چې الله استقام علی طریقته دا وهره د شوی د خلک په سم لار باندې روان شو موږ به خپل او پاک او ډیر بوسکو لنفتنهم دې د پاره موږ امتحانو کو بدی باندې فيه بدی وو کې. ومن يعرض عن ذکر ربه سوچ مخواړه د الله د ذکرنا یسلک هو الله به داخل کی عذاب عذاب تا سعدا سخت عذاب تا. وان المساجد لله بشک جمعتون ټول د الله دی جمعتون د الله دی په جمعات کې به د الله تر شرک نه کوي. فلا تدعوا مرب لمع الله د الله سره احد هیڅ کو. وانه شان د لما قام عبد الله کله چې ودر د الله بنده نبی علیہ السلام يدعوه خلق رب د الله دین ته کادو نږدې د چې یکونو نشدا خلق علیه په پیغمبر باندې له بدن حمله کوونکی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت د خلقو داسې بدیش چې کله ودرېږي نو قریب د خلق په باندې حمله وکي. سو د جنات او د انسانان دواړه لبدا حمله کوونکی په جمع باندې قلور دوایا
انما ادعو ربي زرب لما خپل رب ولا اشرکو شریک نه جوړم به د الله سره احدن حصو کو قل ورتویا انی زلا املک اختیار نه لرم لكم استاسو لپاره زرن د دفع د ضرر ولا رشدان د فائدې در رسولو قل ورتویا انی لیجیرنی من الله بشک هرگز مار نشي بچ کول د الله د عذاب نه احدن حصو کو ولن اجدا زو هرگز ونوم من دونه د الله نه علاوه ملتحدن زید فنای الا بلاغا مگر زر سوال کوما من الله د الله طرف نا ورسالاته او رسول کوم د الله پیغام رسول د الله پیغاماتو الا بلاغا من الله مگر ز تبلیغ کوم یعنی الا املک بلاغا من الله مگر ز مالک مر تبلیغ چې تبلیغ وکوم من الله د الله طرفنا ورسالاته د الله پیغامات رسوما او د الله پیغامات رسوما ومن يعص الله سو چې د الله نه فرمانی وکي او رسول د الله د رسول نه فرمانی وکي فإن له نار جهنم بشک دغه د پاره د جهنم اور د خالدین فیها همیشه اوسېږي پاره کې بدن همیشه د پاره حتی اذا او حتی چې دی اوینه ما هغه سو یعدون چې د سواده کیږي پس یعلمون نظر دی پوي وشي من ازعق ناصرن سوق دی چې کمزورې وي د امدادي من سوق دی ازعق او چې کمزورې وي ناصرن د امدادیان واقل عددا او شمار به کمی چې دغه مددګاران به کمزوري او شمار به کمی د سوق د کافران دي قل ورتویا ان ادري ما ته پته نشتا قریب ما توعدون چې نذیر هغه عذاب چې تاسو وعده کیږي ام یجعل له یا ورقی هغه لرا رب زما امدن ټیمو یا مودا لريواله عالم الغیب الله عالم دې پټولو مغیبات باندې فلا یظهر علی غیبه نه خبرې په خپل غیب باندې احدن حصو کو چر د غیب خبر نه ورکي الا مگر من هغه چاله ورکي ارتضا چې خوخه کی من رسول نو پیغمبر ناغه رسول ته د وحی په ذریعہ باندې بیا سم غیبات ورکی فانه یسلکو من بین یدیه ومن خلفه رصدا فانه نو دا الله تعالی یسلکو روان کی من بین یدیه د رسول مخته او من خلفه داغه نشاته رصدن څوکیداران د صد لپاره د دې لپاره چې د شیطان د وسوسو نه محفوظ کی یعنی کله چې الله یو رسول غیب علم ورکی نو بیا ته مخکم څوکیداران رواني کی وشاته د دې لپاره چې هغه ساتي چې د شیطانانو ته ونه رسیږي دنه معلومه شوله چې د غرانی واقعا ته دروغ دي ځکه چې الله تعالی د پیغمبر نمخ کې وشاته فرشته رواني ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليعلم د دې لپاره چې دا رسول خبر شي پوي شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم ان قد ابلغوا د دینه ان قد ابلغوا چې دي ورسول س رسالات ربهم پیغامات د خپل رب یعنی دا ولی الله د فرشتي او سمخي ورس رواني ليعلم چې د یقین نور کې د پیغمبر ان قد ابلغوا چې دی ورسول رسالات ربهم د خپل رب پیغامات ولی ځکه په دې نبی ته پته را چې الله زما حفاظت کوي نو کوم ذمہواری چې مال راکړل ما ټیک ټیک ورسوله په خپل دعوت باندې یقین وي او فاتح شو الله نو احاط بما لديهم الله راګیر کړی دی هغه څه لديهم چې سره دوی سره دی د دې چې سکیږي هغه الله راګیر کړی دی څوګره تکلیف ورسي څوګره دی مخالفت کوي دا ټول الله لیکلی دی الله په قیامت کې حساب کتاب کوي واحصى كل شيء او راګر او الله تعالی لیکلی دی هر څه یا الله شمیرلی دی واحصى شمیرلی دی الله كل شيء هر څه عددا په حساب باندې په شمیرلو باندې نه الله هر څه لیکلی دی الله د هر څه نه احاطه کړی دا او الله تعالی هر څه لیکلی دی د الله علم دومره دی چې څوک تی پټه دی نشي بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ مزمل وی یا ایها المزمل مکی سورۃ د 73 نمبر دی په قران کې او 3 نمبر دی په نزول کې د دې سورۃ شای نزول دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله نبوت نو ملاو شو نو غار حرا کې وو اول ته عبادت کو او عبادت ځکه کو چې شرک خور هر طرف ته و دې معاشره کې نبی علیہ السلام د جامع خلکو سره ناستو پاسې دا سوچ به کوي دا شرک خلک وایي او د دې مقابله وسنګ کیږي نو غار حرا ته وتلو جبل نور ته او بده کې میاش بو خوراک مراک بو ختم شو بیا وکور تراغه ابو بخاری حدیث ته چې رسول الله مبارک فرمایي چې تلو مې ورځي بده کې جبريل لاغه او ماته نبوت راکو واقعا من بار بیان کړی دا مخکې خودم را اختصار سره واره چې جبريل راغی نو زی پغې کراونی ول مو درې ظلماته دا خبره کوله چې اقرا نو ما ویل چې څنګه شوم ویلې نو په اخر کې ما د سورۃ الرحمن پنځایته نازل کړل نور خو د دې تعلق د اغه سره دی خو یا ایه المزمل تعلق دار چې کله واپس زغ زر روان شوم
نو زه پوه شوم چې ما د نبوت میلاو دی خو یخني را باندې راغله کور ته راغی خپل بیبي ته یې ویلو چې ما به کمبل کې پټ کړه زم کمبل کې مې پټ کړه یخني وې شوې ده ځکه داسې غیر معمولي واقع چې سړی کله واوري ظاهره خبر د یخني به راځي یره پې راځي نو بیبي وله بیا تسلي ورکړله چې تا به الله نه شرموي ته د مېلمنو خیال ساتي او ته د خپلوانو سره تعلق ساتي د غریبانانو سره کومک کې او د حق په لار کې د خلکو سره تعاون کې داسې خلک الله نه شرموي بیا د خپل تر د زوی خاله بوتلې ورقه بن نوفل ته او هغه هم د نبوت تصدیق وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي د کمل د سملاستو ټیم نه دی ته پاسې عبادتونه شروع کړه دو صورتونه د سره غلی یو مزمل دی مدثر دی په مزمل کې ورته وی پاسې عبادت وکړه په مدثر کې ته پاسې دعوت ورکړه د دوه رب بدای چې کله ته چا دعوت ورکې مخکې ښه عبادت وکړي چې د زړه د نه پاک شي عبادت باندې زړه پاک شي چې زړه د کله پاک شو د دعوت کار بیا کولی شي په یو کې وی عبادت ته ودرېږه بلکې وی دعوت ته ودرېږه نو د عالم کار دعوت او عبادت دواړه دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے پکمبل کی ځان را بندون کیا اے د قران ذمہوارا مزمل نو قران ذمہوار ته د قران ذمہوار قم ودرېږه الليل ټول شپه الليل لام د استغراق ته ټول شپه عبادت کوه ابتدا کې عبادتونه ډېر زیاتو نبی رسول الله ټول شپه ولاړ خلق درازم کړو کنه قرآن د وجنه په تکلیف کې راغی سورۃ طه نازل شو جمان نزل علیک القرآن لتشقى الا قليلا مگر لک پکې ما پاسا لک خوب کوه او ټول شپه عبادت کوه به تور مثال چې یو ورځ غنټه شپه نو لږ غنټه به عبادت کوه غنټه به خوب کوه دا نو به حکم دا به منسوخ شو نصفه بیا دین لګ را کم شو نصفه نیمه شپه ته ودرېږه عبادت ته نو لږ غنټه شپه کې 15 غنټه عبادت کوه 15 غنټه خوب کوه او ان قصیا کم کا منہو د دې نسبنا قلیلا لکشانه څه مطلب لکه کم کا مطلب په ثلث الليل کې عبادت کوا ثلث الليل کې چې به تور مثال شپږ غنټه د 3 غنټه عبادت کوا او د باقي غنټه ودکېګا او قصدا مراد منه نه مراد د نسب دی او زید علیه یا په دې نسب باندې اضافه وکا علیه په نسب اضافه سره نسب اضافه دار چې دوی سي ودرېږي یو څه خوب کوا دا مختلف اوقات دي او ټول شپه عبادت کوا بیا کومه غنیمه شپه عبادت کوا بیا راغی چې 1/3 عبادت کوا 2/3 خوب کوا بیا کومه راغی چې 2/3 عبادت کوا 1/3 تک خوب کوا دا مختلف اوقات دي په دې کې بس کېته ورتل القرآن فمزه مزبان ولا قرآن ترتیل په مزه باندې خپل وای مزدا د شپې په عبادتونو کې قرآن کریم ول غوړ عبادت ده ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا عبادتونو ډېر وکړه ځکه چې څومره ډېر عبادتونو وکړي نو تا بیا تا ته چې کوم بوج در اچولېږي کوم علم تا ته منتقل کېږي دا برداشت د علم د لپاره عبادت ډېر ضروري شی دی څومره عبادت ډېر دی علم به الله ډېر درکوي ان سنلقي عليك من در اچو کتابانه قولا ثقيلا درون بوج درنه وینا درون بوج قرآن قول ثقيل دی د دې د تحمل د پر ډېر لوی عبادت پکار دی نو دې لپاره بیا مناسب ټیم شپه ده ان ناشئه الليل بشک پاسېدل د شپې پاسېدل قیام د شپې ناشئه قیام هي دا اشد وطن د کلک برابرون کې دی د زړه اشد وطن کلک برابرون کې دی د زړه او اقوم مناسب وخت قیلا د ذکر د پاره او د تلاوت د پاره او د وینا د پاره یا واقوم او دا پاسېدل سید کون کې دی قیلن استجب لرا د جب نه دا بدیسه کې دا بدیسه دي کې ته بیا د قران تلاوت کولې شي واقوم او ډېر مناسب ټیم دی قیلن د قران د وینا د پاره یعنی د سمع او د زړه په منځ کې موافقه به دی وخت ډېر راځي واقوم او دا سید کون کې دی قیلن د وینا به د سید کې ان لك في النهار بشک ساده پارا پورس کې سبحن مشاغل دی طویل نوګدو سبحن ستا شغل دی طویل مشاغل دی مشغلی دی کارونه دی طویل نوګدو ورځ دی کارونه دی عبادت نه وزګاریږي وذکر یا دوا اسم ربک ان ذکر رب وتبتل الیه متوجه شدی الله ته تبتیلا په متوجه کېدو سره تبتل عبادت تزان کټکول وتبتل الیه او ته جدا شدی الله ته تبدیل په جدا کې دو سره متوجه ش الله ته متوجه کې دو سره هر څه پرېګ دا رب المشرق رب د مشرق دی والمغرب رب د مغرب د لا اله الا المعبود الا هو مگر دغه الله دی فتخذه ونسدا الله وکیلا کارساز واصبر على ما يقولون او صبر کو د دې په خبرو باندې
وهجرهم پرېږده دي حجرا جمیلا په پرېښودو ښایسته سره وذرني ما پرېږدوه والمکذبین خلک پرېږدوه چې درو تکذیب کوونکي دي اولي النعمت خاوندان د خوشحالو دي مکذبین دي قیامت نه مني او ډېرې خوشحالۍ ورسره دي نعمتونه نعمه خوشحالۍ ته وایي خوشحاله ژوند ته وایي ومهلو مهلت ولا ورکا قلیلا لږ لږ مهلت ورکا او الله بول عذاب راولېږي بدر کې بس الله پوهېږي ان لدینا بشک زمونږ سره انکالا بیړۍ دي وجحیما او ګرم اور دی راسا وطعامنا خوراک دی ذا غصة کلک انخدونکی دی په مړۍ کې وعذابا الیما دردونکی عذاب دی یوم په ورځ باندې ترجف الارض چې ځمکه وخوځېږي والجبال او غرونه وخوځېږي وکانت الجبال او بګرځي دا غرونه کثیبا شګه مهیلا بيدونکي ان ارسلنا الیکم رسولا بشک موږ را لېږلی دی تاسو رسول شاهدا علیکم دین بیانونکی دی په تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون څنګه چې موږ لېږلو فرعون ته رسولا یو رسول چې هغه موسی علیه السلام فعصوا فرعون نافرمانی وکړ فرعون الرسول دا خاص رسول الف لام اهدی خارجي موسی علیه السلام فاخذناهم ونوغلرا اخذا وبيلا فسختني وسرا وكيف تتقون څنګه تاسو بچي ان کفرتم کنا شکر موکړه یو بندا ورځنا یجعل الولدان چې ګرځي با هو ګرځي ماشومان شیبن بډاګان دغه سخت د لاسه د ماشوم نه وډا جوړ شي کنایه د شدت نه السما واسمان با منفطرون وچوي به په دیوانه اسمان به وچوي وکانه وعده مفعولا او د الله وعده خامخ کیدونکي ان هذه تذکره یقینا دا قران تذکره ده فمن شاء تو چې غواړي اتخذ ودني سي لار به پر سبیل الله ان ربک دی آیتونو نمخ کې د لس کاله مخکې آیتونه دي او ان ربک یعلم چې دین دا اوس لس کاله پس نازل شوی دي د مخکې رکوع په درسنه رکوع باندې رکوع په نه د درنبي سلو آیتونه دي دا یا ایو المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل قران ترتیل دا آیتونه دا منسوخ شول ابتدا کې عبادتونه ډیر زیاتو بیا الله تعالی وی چې واستاده سمره مناسب کاری 15 اتر رکعات کې لس رکعات کې شل رکعات کې سمره عبادت کو غنټه عبادت کول شي 2 غنټه کول شي واستاد په خدا ان ربک بشک استعرب یعلم علم دې انک تقوم چې د بودريږي ادنا من ثلث الليل نزدې 200 د شپې تا کله به 2 غټي 3 سکه عبادت کې ونسبه پنی مشفق کې به عبادت نیم مشفق عبادت کې وصول سو او یو سورس به عبادت کې نو دا هډر ټیم دی او پتا پسې بخله ګولاړي نو باغی ته هم ګرانیږي تا ته هم ګرانیږي او طائفتون وډلا من الذين د مسلمانانو ماکس تا سره ولاړي والله يقدر الليل والنهار الله پیجنی ټیمونه د شپې او د ورځې الله تقدیر د شپې او ورځې کې یعنی الله د شپې او ورځې ټیمونه پیجنی علم الله تفتوا علن تحصوه چې تاسو ورټول شپې حساب نه کوي تو علن تحصوه تاسو ورټول شپې حساب نه کوي مطلب طاقت به نه لري علن تحصوه تاسو ورټول شپې طاقت نشي لرلی پتا علیکم الله رحم کو پتا سوانی او د قیام الليل ټول شپې قیام هغه فرض ته نه ساقط کو نو استاد لپاره سدي نفل له فقر او ما تيسر من القران ولي تاسو هغه چې اسانه د تاسو د قران نه او نافله الله خدا اوسه د پاره نفل نو د شپې عبادت مخکې فرض اوس نفل شو علم الله تفتوا ان سيكون منكم مرضى چې وتاس کو بیمارانی واخرون نور خلق ويضربون في الارض چې سفر بکی پزماکه کې د جهاد د پاره تجارت د پاره يبتغون فضل من الله غواړي بد الله فضل واخرون نور خلق يقاتلون في سبيل الله د الله په لار کې به جهاد کې نو سبب تجارت کې سبب جهاد کې او د شپې عبادت کې نو د وګرانه ده نو اوس هغه حکم الله کینسل کو منسوخ شو فقرؤون لولي ما هغه ایسا تیسر چې آسان د تاسو ته د قران نه د تکرار ول راغی تکرار نشتا مخکې د شپې قرت دی اوس د ورځې دی واقيموا الصلاه مستقيمه وي واتوا زکات ورکوي وقرض الله قرض ورکړه الله لرا قرضا حسنا فاستقرض وما تقدموا هغه چې مخکې لګي تاسو لئنفسكم خپل ځانونو لپاره من خیر نیک عمل تجدوه تاسو امید هغه بدلا ان الله د الله سره په آخرت کې هو خیرا دا ډېر ښه بدلا دا او اعظم اجر او ډېر لوی اجر دی ګوره یا اعظم او چتون کې د اجر لره او چتې د اجر الله د اجر چتې هو خیرا دا نیک عمل ډیر خده او اعظم اجر او لوی اجر د تاسو د پاره چې په دنیا کې ځان ستړی کوي واستغفر الله بخنه غواړي د الله نه ان الله بشکل غفور بخون ګره رحیم همیشه مهربان دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر دا سورۃ مدثر دی مکی سورۃ دی 74 نمبر دی په قران کې او 4 نمبر دی په نزول کې د دې مزمل نه بعد نازل دی د مخ کی سورۃ مزمل چې کوم موضوع ترغیب قرآن تا
او په دې ځکه ترغیب دی تبلیغ ته. مخکې ترغیب قرآن او عبادت ته، او په دې صورت کې ترغیب دی تبلیغ ته. قرآن چې کوم ته وایو، کوم عبادت چې دی وکړو، د اوس تبلیغ وکړه، دا خلکو ته ورسوه. د دې په شان نزول کې دا راغلي دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خلکو نه پرېښودو، قسمه قسم نمونه به ورته ویل، او نبی علیہ السلام به تنګو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ کور ته راغی او چې دا خلک را جمع شوي دي او ما ته قسمه قسم نمونه وایي، قسمه قسم نمونه راته وایي. څوک چې دا لیونی دی، څوک شاعر دی. نبی علیہ السلام د دې الزاماتو نه تنګ شو، راغی خپلې ښځې ته یې ویل چې دسروني، بس ما بند که، بس صادر کې مې بند کا. نو چې کله دا په ساندر کې کمبل کې بند شو، نو جبرئیل راغی او چې پاسېږه، دا د کېدو ټیم نه دی، ځکه نبی به خوبونه نه کوي، نبی به عبادت کوي او یا به دعوت او تبلیغ کار کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاسېږه عبادت وکړه، او رسول الله بس د دې نه بس بیا ناس نه دی، بس 30 کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قشنی ویښ تیر کړل او هر وخت لاړو. مکه کې چاونه منل، طائف ته لاړو، طائف کې چاونه منل، واپس راغی مکه ته، د مکې نه واپس مدینه ته، او د مدینې نه بیا دنیا ته خطونه لګل او دعوتی وفود لګل، تبلیغی وفود لګل. دا د پیغمبر علیہ السلام جون بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، اے پسادر کې ځان را بندون کیا. یو ته دثار او یو ته شغار وای. شغار هغه جامو ته چې د بدن څخه جوخت لګیدلی، او دثار هغه جامو ته چې د جامو د پاسه لګ کمبل له صادر دې د دثار وای. نه پسادر کې ځان را بندون کیا. قوم درګه فاندر خلق وای روا. بسم الله ستوټم دې ټیم دې نه دی. وربک دفر رب کبر لوی بیان کا، رب لوی بیان کا. وثيابك فطهر، جامع دی پاکی کا. د ثياب یو معنی جامع دی او د ثياب بل معنی بدن دی، بدن دی پاک کا. فسلی ثيابی من ثيابک، تنسلی مرور خیسته وی. والرجزا، گندگی فهرجو پر ایک دوا، گندگی پر ایک دوا، شرک ختم کا، بتان ختم کا. ولا تمنن، او دس احسان د چا سما کوا، تستكثرو چې زیات بدلې غواړي، بدلې غواړي. مطلب دس دعوت خلق لور کې چې احسان کله کوئی بدلې ما غواړي. ولا تمنن، احسان مکه ودس تستكثرو چې بدلې بیا خلق نه غواړي. ولربک، د خپل رب د پاره پس بل صبر کوا، ځکه اوس به تکلیفونه زیاتېږي، نو صبر کړه. کوم وخت به د قیامت پورې فاذا نقر، کله چې بکې وشي په ناقور پښ پهلې کې. فذلک دا یومئذ، دغه ورځ باندې، یوم ورځ د عسیر ډېره سخته ورځ ده، علی الکافرین، په کافرانو باندې، غیر یسیر، اسانه نه ده، په کافرو باندې سخته ده. ذرنی، ما پرېږدوه، ومن هغه څوک پرېږدوه خلقتو چې ما پیدا کړی دی، وحیدا، یوازې. دا حال دی د من نه، یوازې راته پرېږدوه. دا څوک یادوي؟ هر هغه مشرک چې هغه د الله د دین مقابله کې هغه مراد دی. او دویم دا چې دا ولید بن مغیره په باره کې نازل دی، چې د باره کې ډېر ګڼ آیتونه راغلي دي، او دته به خلکو ریحان قریش وایو، یا د قریشو کشمالی دی، او وحید القوم به ورته وایو، د قوم یو کس دی، او ډېر زیات به خلکو د قدر کوو. د نبی علیہ السلام مخالفت کړو، به یې وخت کې ایمان هم راوړو، بیرته مرتد شو. مالدار او بچي و، په دې وجه باندې بس دا بدمعاش. الله یې ماته پرېږدوه. وجعلت له، ما ورکړي دي دله، مالن، مالونه، ممدودن، ډېر زیاتو، اوږده اوږدو. ممدود معنی واسعا، مراد پټي دی، اوږده اوږده پټي موږ ورکړلي. وبنین، زامن موږ ورکړلي. شهودن، چې هر وخت دته حاضر دي، شهود دته ولاړ دي، مجلسونو کې وسه ولاړ دي. ومهدت له تمهیدا، ومهدت له، او ما پراخه مالونه ورکړي دلته. مهدت معنا وسعت له، دنیا مې ولا پراخه کړې ده، تمهیدن په پراخه کولو سره. ومهدت له تمهیدا، او ما دنیا پراخه کړې ده در لپاره، تمهیدن په پراخه کولو سره. دنیا او ته پراخه ما ورکړل، مال مولا پراخه ورکړل. ثم يطمع، دا نور تمام کوي، ان ازید، چې اخرت کې ول بیا هم زیات ورکما. کله د سینه، انه کان لآیاتنا عنیدا، یقینا دا زمونږ د ایتونو عنیدن، انکاری دی، معاند دی، جاحد دی. سأرهقه، زر دی زب وخیجو ما سعودا، په سعود باندې. سعود څه شی دی؟ دا په جهنم کې اور دی، په دې اور باندې خیجو ما. ولې؟ ځکه دا مرتد شوی دی، او د در ارتداد د وجه ډېر خلک د پیغمبر د ملګرتیا نه تللی دی. انه فکر، یقینا د فکر وکړو، وقدر، او اندازې ولګوله. فکر یې وکړو چې ایمان راوړم که رانوړم، اندازې ولګوله، په اندازې غلطه وه. فقتل، تباه دي شي، کیف قدر، څنګه اندازې ولګوله. ثم قتل، بیا دې تباه شي، بیا دې مړ شي. کیف قدر، څنګه اندازې ولګوله. ثم نظر، بیا وکتل چې ایمان راوړم. ثم عبس، بیا تندې تریو کو. بصره، بوټ شو، بصره بوټ شو. ثم ادبر، بیا واوښتو د ایمان نه. واستکبر، تکبر یې وکړ د پیغمبر د اتباع نه.
وقال ویل ان هذا الا سحر نددا مگر یو جادو دی اثر چې نقل کیږي دی نه بلتا د دې عیسانو جادو خو دې تر منتقل شوی دی ان هذا نددا الا قول البشر مگر دا دی انسان وینا دا سأسلیه سقر الله وزر دې زب داخل کما سقرتا سقر څه شه دی سقر باره کې دوه خبرې دي یا خدا سخ ګرم اور دی او چا ویل سخ یخ ته طبقه د بده کې چې سړی ورنه وزيسته فورن واورش وما دراکتا ته چا خودر دی ما سقر څه شه دی لا توقین اډو کی پریدي په انسان پسې ولا تذرون غو پریدي په انسان پسې لواهتن سیزن کې دیدا للبشر انسان سرمن لرا علیها فدیبن مقرر دی 19 نلس فرشتي نلس فرشتو نه نلس مراد دي ته نلس طبقه مراد دي هر څه مراد دي الله رب العالمین د جهنم د بار مقرر کړی دي وما جعلنا اصحاب النار موږ نه دي ګرځولې دا اور والا الا ملائکه مگر فرشتي د موږ فرشتي مقرر کړي ولې طاقت ډېر زیات ده وما جعلنا عدتهم 19 ولدي وې د پر خلق امتحان پکې واغستل شي وما جعلنا عدتهم موږ نه دي ګرځولې شمیر د دې الا مگر فتنه د امتحان للذین کفروا کافرانو لپاره ني کافران بوچی نلس د موږ رئیساره کې استل کې یو کس په ویل چې د تلس مقابله زکول شم یو به تاسو په شریک رئیساره کوي نو کافران چې دی وای د دې امتحان وي ګوشي گمراه بشي ليستيقن الذين او چې یقینو کې هغه کسان او تل کتاب چې کتاب ورکړل شوی دی اهل کتاب ته پته ولګي چې په سابقه کتابونو کې مداو چې په جهنم کې نلس فرشتي دي په دې کې دنه ذکر دی ایمان به زیات شي یقین بو کې وایزداد الذين امنوا او الله چې زیات بشي دغه کسانو چې ایمان راوړل دي ایمان وایزداد الذين زیات بکی د تعداد الذين امنوا مؤمنان لرا ایمان بوله زیات کی یعنی تصدیق با اهل کتاب وکي چې او دا صحیح خبره ده دا قرآن خبره ټیک کړی ده نه مسلمانانو ایمان د اهل کتاب په تصدیق باندې زیات شي ولا يرتاب الذين شكون کې هغه کسانو او کتاب چې کتاب ورکړل شو والمؤمنون مؤمنان به هم شکونه کې وليقول الذين بل چې هغه کسان په قلوبهم چې دا غوي په دې ژوند کې مرض دی ول کافرون کافران به وي ما دراد الله سير ذکر الله تعالی به هذا مثل بدی مثال باندې نو ذکر الله ولي وکړو مدینه مراد دغه د مکه مشرکان دي او د دې مراد شرک دی کذالک دغه شان یضل الله من یشاء بلارک الله سوچ یو واړي او يهدي من یشاء روانه پسمل راغ سوچ یو واړي او ما يعلم جنود ربک او نه پیجن استاد رب لخر الا هو مگر دغه والله پیجنی او ما هي الا ذکر للبشر دی حقیقت څه ده دی پرشتو د دې پته الله تعالی او ما هي نه دا سقر یا نه دا دلائل قرآن الا مگر ذکر دا نصیحت للبشر د انسان د بارا کلا د سندا والقمر زما دي بس په مې باندې قسمي والليل پشپ دي زما قسمي اذا ادبر کله دا روان شي والصبح زما دي په سبا باندې قسمي اذا اسفر چکل دا رونا شي اذا اسفر کله رونا شي انها بشک دا س دا احدا انها دا حازم ریاد سقر تراجه دی د پیغمبر د رسالت تراجه دی یا د آیتونو د قران تراجه دی انها بشک دا سقر یا د پیغمبر د رسالت او یا د الله د قران د لا اله الا الکبر دا یو نه خدا په غټو نه خوږي یا یو امتحان دی په غټو امتحانونو کې نذیرن په دسیال کې د پیغمبري رون کې د البشر انسان لرا لمن اغه چا لرا کوم انسان د اغه چا د بار پیغمبري رول کې شاء من جوړي پتا سو کې يتقدم چې مخ کې شیمان تا او يتاخر يورث شي کوپر وینکار تا برچ خپل خوخه ده په زور باندې سو مومن کینو کلو نفس بما کسبت رهینه هر یو نفس په هغه عمل کې چې د کړ دې پاګه کې غاڼه ده د عمل پیدا بدته ملاويږي د عمل ضرر په د باندې ده بل چاته بد عمل نقصان نه ملاويږي الا اصحاب اليمين مگر اصحاب اليمين د سي غاڼه نه دي ولې دا غي به ته پیدا ملاويږي یو بس به تعلقات فی جناتین په جنتونو کې وي یتساءلون تپوسونه وکړي د یو بلنا عن المجرمین د مجرمانو په باره کې تپوسونه وکړي چې مجرمان چیرته دي بیا چې راشي ورته وایي چې ما سلککم سشینا نو سشی داخل کړي وي تاسو په صغر په صغر کې سقر ته چاره وستي قالو دی ویلم نکو من المصلین من نو مسکون کی منځونم نکول ولم نکو نطعم المسکین نو من چې خوراک امر کو مسکینانو ته مسکین نو خوراک نه دی ور کړی یعنی په اعمال باندې الله رانی ولیو دین دا مسله معلومه شول چې کفار په فروع باندې مکلف دي یعنی څنګه په ایمان مکلف دي د اعمال مکلف دي وکنا نخوض من نوتل مع الخائزین دنوتن کو سرا نه باطل پرستو سره موږ پېښه په لګولې وکنا نخوض من موږ پېښه په لګولې مع الخائزین د غب شپ لګون کو سره یعنی عبس کار نن ډېر کړی دي د کار
د کمال او د کار هم نه دی کړی. وکنا نکذب موږ تکذیب کوو بیوم الدین د قیامت د ورځې حتی اتانا الیقین حتی چې راغی موږ ته مرګ. یقین مرګ ته وایي، مرګ راغی د هغې پورې موږ نه چا څخه ګډه کړله گپ شپ موږ لګولی دی په دې وجې باندې موږ سقر ته راللو. فما تنفعهم فایده به نه ورکوي دوی ته شفاعت الشافعین سفارش سفارشیانو. فما لهم نو څه چل څه دلیل لري دوی سره ان التذکرة چې د قرآن نه معرضین مخ اړوونکي دي کانهم ګویا کې دي حمر خرې دي مستنفرة تښتېدونکي ترېدونکي دي. فرت چې دا تخت من قسورة د زمرینه بل یریدو بلکې غواړي کل امرئ هر انسان منهم د دوی نه ان یؤتی چې میلاو وشي د ته صحفا کتابونه منشرة کلاو کلاو. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې دی وایي چې بس موږ ته یو کاغذ میلاو شي چې په هغې کې دا لیکلي چې ته ښه سړی نیک سړی او د اور نه تا ته بس براعت میلاو شوی دی. دا شوق دی. داسې نه کېږي چې کله سړی د حق دعوت رد کړي نو کتاب به ورته نجات نه میلاوېږي، کتاب به د عذاب ورته میلاوېږي. کله داسې نه ده، داسې کتاب چاته نه میلاوېږي. بل لا یخافون الآخرة بلکې دی خو نه یېرېږي د آخرت نه. کله داسې نه ده انه تذکرة بېشکه دا قرآن نصیحت دی. فمن شاء څوک چې غواړي ذکره نصیحت دې قبول کړي. وما یذکرون دی نصیحت نه اخلي الا مگر ان یشاء الله چې الله وغواړي دې نصیحت اغوستل، ځکه نابت پکې نشته. هو اهل التقوى دا الله لایق د تقوا دی، لایق د دې چې دنه یره وشي. هو اهل المغفرة لایق د بخنه دی، الله ګناهونه معاف کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه دې ته سورۃ قیامه وایي. سورۃ قیامه دا قیامه مکی سورۃ دی، د سورۃ قارعه نه بعد نازل دی. 75 نمبر قرآن کے دی 31 پر نزول کرے. موضوع دی اثبات القیامت تے. لا دس ندا لیس الامر کما تقولون بانکار البعث. اقسم وز قسم کما بیوم القیامت قیامت پر رزبانے. ولا دس ندا اقسم وز قسم کم بالنفس اللوامہ فغ نفس اللوامہ بانے. نفس اللوامہ دخو خلق نفس تے چیسان گناہو پن برامت ہے کہ جول دی گناہو اللہ دی ولی خبر. ایحسب الانسان و انسان گمان کئی اللہ نجمع چمن برا جمن کو عظامہ دداڑو کی بلا ولنو قادرین من قادریو علا بری بانے ان نسوی بنانو چمو برابر کو بندون دا گوتو دا دو مونگ بیر طرح پاسو. بل یرید الانسان بلک انسان غواړي لیفجر امامه چې دا گناہو کی مخی ترزاننا یعنی آخرت تروان دے او مخی گناہو نکی. یسالو دا تپوس گئی دا استحضاء په طور بانے ایانی یوم القیامت قیامت رز بکلوی. فاذا برق البصر وکله چې وبری خسترګې نه حیرانی شي. وخسف القمر سپوږمۍ تور شي. وجمع الشمس نور راجم شي. والقمر سپوږمۍ راجم شي. د مغرب نه نور راوخیږي او د دې رڼا ختم شي. یقول الانسان انسان به او یومئذ فدعور ځنې اين المفر چیرته د پناه ځای چیرته د تېښتې ځای. کله چیرته د تېښتې ځای نشته. لا وزرا نشته د پناه د پاره ځای. لا وزرا د پناه ځای نشته دی. الی ربک طرف ته یومئذ فدعور ځنې المستقر ورتللی ټولو. ينبأ الانسان انسان به خبر کړل شي یومئذ په دا ورځ باندې بما د هغه عمل قدمه چې مخکې کړی دی او اخر ورست بیا پرې خوذلې دی ورست پرې خېده او خلکو په هغه باندې اقتدا کړی دا. بل الانسان بلکې انسان علی نفسه په خپل ځان باندې بصیرت عالم دی. ولو القادر ک پیش کدا معاذیره پر ډیر زیات عذرنا لا تحرك به لسانک. دا چې کله جبرئیل السلام راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله قرآن وایو نو پیغمبر به زر زر وایو. الله تعدب وغوډو چې ته قرآن ته وکیدا او چې جبرئیل کله ختم کوته وسره وایا الله به درته یاد کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وک خودو لا تحرك به لسانک مخذو په قرآن باندې خپل جواب ذکر د جمع مرتی شونډي لتاجل به در پاره چې جل جل یاد کی طرح قرآن په جلدی باندې یاد کی مکه ودسی ان علینا بشک باندې جمع کول قرآن دستا پس نه کی و قرآنه جاری کول د قرآن ستا په دې جوابانه. فاذا قرأناه کله چې موږ دا قرآن ولولو چې جبرئیل وی ولولي فتبع تروان شا قرآنه دا په قرآن ویلو پسې بیا دا د قرآن تابعداري وکا درسته پسې توایا. ثم ان علینا بیانه بیا بشک منی بیان دې قرآن دې چې تا په پویو کله د سینه بل تحبون العاجله بلکې تاسو غواړئ دنیا عاجله چې مخکې روانه ده دنیا. وتذرون الاخره پر دې تاسو آخرت. اوس بشارت دی وجوه سمخونه با یومئذ پدا ورځ باندې ناظرتون تر تازه وي الی ربها خپل رب ته ناظرتون ګوري با الی ربها ناظره رب ته ګوري رب ته بولی ګوري ځکه چې رب خپل دیدار وروخی. وجوه سمخونه با
یومئذ په دا ورځ باندې باسره معنا سمانا دا بد شکل وي کالهتون بد شکل وي سمخره بد شکل وي او تظنو دا انسان به ګمان کوي دا مخوله به ګمان کوي ايفعل بها چې کیږي د سره فاقره ملامات سلوک او فاقره ملامات سلوک څه ته ویل کیږي ملامات سلوک چې د سلوک بوسو جمله بولماته کی فاقره فقار یا زناور هغه ته جمله کې وړي کوي فاقره او د فاقره معنی د داهیتن ایفعل چې کیږي به بها د سره د فاقره سخ سلوک کله د سینه د اذا بلغت کله چې دا ساور رسیږي التراقی مریتا وقیل د چغی کی وی وقیل ویل شي من راقن سوق د دم کونګه سوق دی یا د مړی و چې سوق دم لراولي یا د وارثانو چې دم والا پیدا کوي نو دم والا کار نه کوي واذا المنيه انشبت اسفارها ترى كل تميمه لا تنفع وظن دا یقین کی انه الفراق چې د جداوال ټیم دی ولتپت الساق تاوبشي پندې وساقه د پندې نه تاوشي کړي چې مړې وشي نو خلک د خپل یوځي الى ربک استعرف طرف ته یوم اذن په دا رزبانی المساق ورتللی فلا صدق دی بدبختنا تصدیق او د پیغمبر ولا صلنی منزوغو ولكن كذب ولكن تکذیب او تولى مخواړو ثم ذهب بیا لاړ الى اهل خپل کورتا یتمتع چې غزونی کول ستو منکی خپل استاله اولا لك هلاکت دستاده پر اولن هلاکت دستاده پر ثم اولا لك بیا د هلاکت دی په اولن بیا د هلاکت دی یقاربک الهلاك حرکت د تر نږدې شوی دی ثم قاربک الهلاك ايحسب الانسان انسان ګمان کوي الله ايترک اذا پر خود لشي سودن بغیر حساب نه حساب بکوما علم يكن پتن ايدان فنوا من مني د مني يمنا چې غرزول قدر د خزي پر هم کې ثم كان علقه بیا د مني وګرځدل وینا فخلقنا الله پیدا کو دا انسان د دې منینا فسوا برابر جوړ کو فجعلنا الله وګرځول منه ردنا الزوجين جوړي الذکر الکان والانثى وجنه کوي الیس ذلک ان الله تعالی بقادر قادر علی بدیبانی ایحیی الموتى چې مړ را ژوند کی بسم الله الرحمن الرحیم هل تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا دې ته سورۃ الانسان او سورۃ الدهر ورته وي او دا مدنی سورت دی 76 نمبر دی په قران کې او 98 نمبر دی په نزول کې د سورۃ الرحمن نه بعد نازل دی او د دې سورت موضوع هم څه شته اثبات القیامه په یو تمثيل باندې چې انسان والله څنګه پیدا کی وي څنګه مخ کې وبوا او چا پیجندونو الله انسان پیدا کړ مخ کې د وګونو پیدا کړ دی چې د خاورنه پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان آیا نظر غلې په انسان باندې هینونی او وخت من الدهر د زمانه نه نو یقینا راغلې دي نو هل د قد په معنی یقینا راغلې دي لم یکن نو دا شی ان یو شی مذکورن چې یاد دی دوه ایشه نو چاړو یادونه نن سل کلمه کې مونږ چا پیژاندو مونږ وسغه پیدا شو ان خلقنا الانسان من نطفه یقینا مونږ انسان پیدا کړ د نطفه نه امشاجین د شریک نطفه نه د خزر د شریک نه نبتلیه مونږ امتحان کو کدبانی فجعلناه مونږ زول دی دا سمیع اوریدن کې بصیر لیدن کې ان هدینا سبیلا بشک مونږ ته لار خو د خیر او شر یا لار د خروج د بطن مورنا اما شاکرن یا بدا شکر گزارې په دنیا کې د الله او اما کفور یا بدا شکر د الله ان اعتدنا للکافرین بشک موږ د کافرانو لپاره تیار کړی دي سلاسل زنجیرنا مونږ تیار کړی دي سلاسل پخپو کې واغلالا او توقنا اغلال او توقنا پسټ کې وسعيرنا او ګرمور د سلاسلو په علل وزن نه غیر منصرف دي خو تنوین پر راغلی دی دا ولې د اغلال د مناسبت د وجنه تنوین للتناسب ته منصرف جعلی وي ان الابرار بشک نیکان با یشربون اسکدی وو دلته اوس د دې نیکان د لپاره جزاءات 10 ذکر کړي من کاسند جامنو نا لډکو کاسونه کان مزاجوها چې دغه سو ملاو شي وی کافورن کافورو د کافور وو کافور سدي کافور هم نه خو دغه کافور نه دي عینن دا یو چې نه دا یشرب بها عباد الله یشرب منها عباد الله دغه نو بس کې د الله نه کان بندگان یفجرونها تفجیر دی روانه پروانه ول سره د دې بخو چې کم درکتی بوزي وتلې وش یوفون بالنذر دی پر کون ګری په دنیا کې خپل نظرونه لرا دی خپل په دنیا کې نظرونه پوره کین نو الله تعالی په قیامت کې بدلی ورکی یا یوفونا دی پورکی بن نظر د الله احکام لرا ويخافون یریږي یومن د غرزنا کان شره چې د شر مستتیرن ډیر خور ور دی مستتیر منه منتشر د شر منتشر د قیامت او دغه یریږي دا ويطعمون الطعام او ورکی خوراکونه
چالرا غریبان ولا ويطعمون الطعام ورقي خوراکون علی حبه سرد مینې د مینې د چا سره هی د دې طعام سره دا طعام ځان نه خوښ دی بهم خلق له ورکی او یده ضمیر الله تعالی دی الله سره مینه ده یده ضمیر د اطعام ته راځي دی چې دا اطعام ورکول یې خوښ دی ويطعمون الطعام ورکوي خوراکون علی حبه سره د مینې د دې مال سره د مینې د الله سره د مینې د دې ورکړې سره مسکین له ورکوي او یتیم له ورکوي او اسیر نو کې دې له ورکوي نو چاله به خوراک سره ورکوي صدقې مسکین اول مستحق دی یتیم دویم مستحق دی او جیلی بل مستحق دی انما نطعمکم لوجه الله یقینا من خوراک درکو تاسو سره د الله د رضا لپاره لا نريد منکم دا چې کله چاله خوراک ورکي وي موږ د الله د رضا لپاره خوراک ورکو لا نريد منکم نه غواړو موږ تاسو نه جزاء بدلا ولا شکور نه شکریا غواړو چې زموږ تعریف وکي ان نخاف من يريغ من ربنا خپل ربنا یوما د خپل رب د وجنا یوما د ورځ نه یریګو عبوسن چا تنگ ورځ دا قم تریر نو د ورځ دا عبوسن تندې تریو دي قم تریر نو مخم تریو دي ان عبوسن زویقا قم تریر طویلا ابن جریر د قمانا کړل فوقاهم الله نو الله وساتي دوی لرا شر ذلک اليوم د شر د ورځنا ولقاهم وروکی دوی لرا نظرتن تازگی و سرورن خوشالي وجزاهم الله بدل ورکی دی لرا بما صبر د صبر په جوانه جنتن جنت ورکی وحریرن رخم ورکی د غستو د پاره متقین دی وډړون کی وی فیها په جنت ال ارای کی بدختون باندې لا يرون فیها نبا محسوسه بدی کی شمسن گرمی ولا زمهریرن نه یخنی مناسب ماحول به معتدل ودانیتن او نزدې به علی بدی باندې زلالها سور دونه د جنت او ذللت قطوبها او نزدې شی وی غنچکونه د میوه د جنت تذلیل پنځدې کولو سره نزدې وي ويطاف عليهم غرزول کی په بدی باندې بیانیتن لوخ من فزتن د سپینو زرو واقوابن گلاسونه كانت قوارير د بد شیشو گلاسونه وی قوارير د شیشه با من فزتن د سپینو زرو پشانوي په صفایه کې قدروها تقدیر دیبا اندازه لګي د کاسو په اندازه لګولو سره اندازه به لګي سو کو د طائفین یادې غره یقدروها په اندازه بغدی دی ترا ګلاسونه تقدیر په اندازه باندې مطلب د دې منیجمنت ډېر مزیدار کوي صحیح طریقه به وتک دی کله کله ارسډيري خوران ران پراته یسقو ناس کولېږي په دی باندې فيها په جنت کې کاسن د کاسو نو وو یسقون فيها د سکولېږي په دی کې په دی باندې فيها په جنت کې کاسن جامونا کان مزاجها چې دا غي سبب ملاو شي زنجبیلن د زنجبیل وو زنجبیل سره عین اندام یو چې نه دا فيها په جنت کې تو سما سلسبیل چې دا غنم د سلسبیل له تو سما نو له خودل شوی د سلسبیلن د سلسبیلو ويطوف عليهم ولدان چکری بوہی پدی بنی الکان ګرځرا پدی بنی الکان د خدمت دوباره مخلدون ازوانی وردی همیشه وی بډاګان کیږي بنا اذا رایتم نور خستدی اذا رایتم کله چوي دی لرا حسبتهم تب ګمان کې پدی باندې لورن چې دامل غلر دی منثورن خوري وري و اذا رایت کله چوي نه تو ثم دغلتا تو ګور خپل مقام رایت تب وګور نعیم نعمتنا او ملکن کبیر له حکومت بو ګور عالیهم تدید پاسه ثياب سندس جامی ود نور رحمو خضرن شنیش نه جامی وي واستبرقون او پیل پیل رحم به می وهلو دی بخستا وغل خستا کولې کیږي اسایر په بنگلو باندې اسایر بنگلی من فزت د سپینو زرو بنگلی په لاس کړی وي وسقاهم الله بوس کی په دی باندې ربهم رب دری شرابن او بو طهورن پاکی او شراب طهور پاکی وو مسکی ان هذا كان لكم جزاء یقینا دا تاسو لپاره جزاء ده وکانه سعيكم مشکور تاسو عمل مقبول لعمل قبلی اس ترغیب دے قرآن تا انا نحن نزلنا بیشک من نازل کردے علیک پتا بنی القرآن قرآن تنزل فنازل اولو سرا فاصبر لحکم ربکا نصبر کوا دخل رب پیسا لیتا ولا تطع تابیداری مکوا منهم ددوینا آثمن د گناهگار او کفورا و کفورا د ناشکرا واذکر یاد کا اسم ربک ان دخل رب بکرتن سبا واسیل نو بیگا ومن الليل دشپی فسجد له الله تسجدی لگوا وسبحوا د الله تسبیح بیان واس لیلن طویلا وګدشپا ټولشپا ان هؤلاء بشک دا خلق زجر دی بحب الدنیا با درنه ورځ روانه دا غي پرې خېدا نحنو خلقناهم من دا خلق پیدا کړی دی وشددنا من مضبوط کړی دی اسرهم د دې بندونه د غوتو او جوړونه و اذا شئنا کله چې موږ وغوړو بدلنا امثالهم و اذا شئنا او کله چې موږ وغوړو
بدلنا من ببدل الله سوچ وړي په خپل رحمت کې په جنت کې و ظالمین ظالمان اعد لهم الله تیار کړی دی لپاره عذاب عذاب الیم دردونکې وایله بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا صفات الوتون کی دا بیا عصفا شدتا پتیزی بانی والناشرات او بیا خورون کی خوریدون کی نشرن په خوریدو سره یا خوریږي په یو طرف بل طرف چې بعضی خلک داسې وي بعضی خلک چې هغوی کله باران د ګړ شروع شي نو عذرونه پیش کړي الله تعالی زه ډېر زیات ګناهګار یم مثلا تندر چېرته راپرېوځي ما باندې نو دا د الله تعالی عبادت شروع کی ذکر شروع کی تسبیحات شروع کی شرات نه مراد هم دغه هواګانی دي چې دا هواګانی څه کوي دا بارانونه یو طرف ته بل طرف ته بوزي را بوزي او الفارقات د دې نه مراد دغه هواګانی چې دا باران جدا جدا کی او څوک د دې نه مراد څه دي د دې نه مراد پرشتي دي چې دا څه کارو کوي فالفارقات فرقا چې دا د قران آیتونو جدا جدا را نازلي دا د وحي پرشتي دي فالملقيات ذکرا د الملقيات ذکر په باره کې دا راغلي دي چې دا صفت د فرشتو دی بیا او د مخکینی صفاتونه د هواګانو دي او د فرشتو صفاتونه دي فرشته څه کوي د دې فرشتو نه مراد جبريل دی یوازې خدا ملائک جمع چې راځي نو دا د تعظیم د پاره راځي ملقیات د تعظیم د پاره ده چې بل ملقیات د جبريل اچون کې د ذکر قرآن لره ان قرآن نازلون کې یا ذکر وحی نازلې دا وحی څه مقصد دی عذرا په دی وحی د عذر د پاره چې څخه عذر بیان کی او نذر نه څخه کوي رہی دا صفت بیا خالص د فرشتو دی د دوه تفسیر دی پکې انما توعدون لواقع مخی قسمونه جواب قسم انما بشکاغا توعدون جستا سیواده کی لواقع دا خام خواقع کی دن گره فاذا النجوم کل جستوری با تو میست و بینور شی خڑ بش واذا السماء کل جسمان با فرجت و بشلی واذا الجبال کل چی دا غرن با نصفت و دیو زین بلزتا رویست لیشی نصفت من قلعت من مکانها واذا الرسول کل چی دا رسولان با اقتت راجم بکردیشی لأي يوم كم يورزتا قجلت دا خبر ورست شوی دا خبر ست ورست شوی دا ليوم الفصل دا فیصله ورزتا وما دراکتا دا چا خودل دا خبر ما يوم الفصل سشیره ویل حلاکت دا یوم اذن پدا ورزبان للمکذبین دا پار دا تذیب کا انکو چی یوم الفصل نمانی علم نحلق الاولین آیا منگ ندی حلاکڑی اول خلق ثم نتبعهم الاخرین بیا منگ ورپسی کری درستانی خلق اولم خلق حلاکڑ ورسم نور حلاکڑ كذلك نفعل بالمجرمين نغشان چلكم د مجرمان سرا ويل هلاكت دے يومئذ پدا ورزبانی للمكذبين د پار د تکذیب کوونکو الم نخلقكم اي من نه پیدا کړی تاسو مم ماء مهین دا وبوس کو کونا نطفینا فجعلناه من دا وب اچولی دی فی قرار په مستقر کې فرهم کې مکین مضبوط کې د خزي فرهم کې الا قدر دی وخت پورې معلوم چې دا غټي معلوم نه همیاشت دي وقدر نامه دا غي اندازه لګول فنعم القادرون خان اندازه لګون کې منګیو ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض اي من ذكر زول زمکا کفاتا جمع کون کی احیاء مړول را و اموات مړول را د ژوندۍ مړي را جمع کړی دی په خپل خېټه کې وجعلنا فيها من پیدا کړلی په دې زمکا کې رواسی اورونه شامخات دنګ دنګ واسقيناكم من پتاسو سکلی دی مان وبو پراتن خوږي خوږي ويل يومئذ للمكذبين ان تلقوا لال شي زي الى کافرانو ته ویلږي ان تلقوا لال شي الى ما غستا كنتم به تكذبون چې تاسو په باغی تکذیب کو ان تلقوا لال شي الى ذل سورتا ذی ثلاث شعب جلا غدري سانګيري درې سانګي مطلب درې قسمه ده درې یو ذریع ده یو زقوم ده یو غسلین ده چې دا مراد غسته ده او یا د دې مطلب دا ده چې یو کې لهب ده لهب ذکر تر روان دي یو لهب ده لا یغنی من اللهب او یو پدې کې سره شرر پرمغی دی پکې او دریم نمبر کې دخان دی لګي پکې د درې سانګي دي لا ذلیل یخن دی ګوره دا اور یخن دی ولا یغنی من اللهب دا سور یخن دی لا ذلیل دا سور خو د جهنم لګي دی ان تو لقلال شی الى ذلیل سورتا چې هغه د جهنم لګي دی ذی ثلاث شعب چې دا غي درې سانګي دي درې قسمه دي لا ذلیل یخن دی ولا یغنی من اللهب او نه سره د اور نه بچ کولې شي انها ترمی بشک دا ولي بشر سپرمغي ولي سکروټي ولي کل قصر پشان د بنگلې او یو سکروټه د بنگلې مرغټه ده کانه وګوي کدا جمالتن
دا خو اوخ دی اوخان دي سپرم زیړ زیړ یو سپر مغیب د اوخان ورغټه غټي ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم دا دې ورځ دا لا ينطقون دا خلک به خبر نشي کولای پکې ولا يؤذن لهم نبا اجازت ملويږي دوی ته فيعتذرون چې بانی دي پکې وکي ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل در په سله ورځ دا جمعناکم تاسو مراجعه کول اولین په خواني خلک مراجعه کو فإن كان لكم كيد کس چل دل درځي پکې دون زما خلاف وکي ویل هلاکت دی یومئذ په دا ورځ باندې للمکذبین د تکذیب کوونکو لپاره ان المتقین بشک متقیان فی ظلال فسور کی وعیون بچنو کی وی وفواکه میو کی وی مما اشتهون غچری غواړي کلوا خوري وشربوا اسکی هنیئا بما زبانه بما کنتم تعملون استاد عمل په وجبانی ان كذلك بشک موږ دغه شان نزل المحسنین بدلور کو نکانو تا ویل هلاکت دی یومئذ په دا ورځ باندې للمکذبین لپاره تکذیب کوونکو کلوا خوري وتمتعوا فیدی علی قلیل لګي انکم مجرمون تاسو مجرمان ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم کله چې تویل شي ارکعوا رکوع کوي لا يركون ركوعنا کوي عاجزین کوي ویل هلاکت د یوم اذن په د ورځ باندې للمکذبین د تکذیب کوونکو لپاره په ای حدیث په کوم خبره باندې بعد د قران نه پس به یؤمنون ایمان راوړي بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم سورۃ النبأ معارج نه بعد نازل له مکی سورۃ ده 78 نمبر ده په قران کې او 80 نمبر ده په نزول کې او موضوع ده سره د منکرین د بحث د پاره باندې کې زجر دی الزجر لمنکر البعث او چې بحث نه مني ناغه د پاره زجر دی بسم الله الرحمن الرحیم عن ما دی اصل کې الف د تخفیف د وجنه او د کثرت استعمال د وجنه حذف شوی دی عما د صف بارک یتساءلون دا خلق دی ولنه تاسو کوي عن النبأ د خبر بارک تاسو کوي العظیم چې لوی خبر دی الذي اغا خبرهم چې دی فيه باغی کی مختلفون اختلاف کول کی دی کلا د سیندا سيعلمون ذر خلق به خبر شي پوي بشي ثم بیا تم کلا د سیندا سيعلمون دا خلق د زر چې خبر بشي الم نجعل الارض ايمن د ګرځول ازما کا مهادن غړولې شي والجبال غرنا اوتادا میخونا وخلقناكم من پیدا کړی تاسو ازواجا قسمه قسمه جوړې نر او خزا وجعلنا من ګرځول دینه وکم تاسو خوب صباتن آرام دبارا وجعلنا الليل من شپګر زولې د لباسن جامې تاسو لپاره وجعلنا النهار من ورځ ګرځولې دا معاشن دا ژوند تیرولو لپاره وبنینا موږ پیدا کړی دی په حکم تاسو لپاره سبع واسمانونه شدادن مضبوطو وجعلنا موږ پیدا کړی دا سراجن دی وهاجن زلیدون کې نور وانزلنا من نازل کړی دی من المعصرات د ډکو ډکو وریزونه ما او نو سجاجن پښلق من ربیدون کې منصبا بکثرت ډېرې سجاج معنی ډېرې بيدون کې لنخرج پیدا دو بوسدا چې موږ راو باسو به بدی و باندې حبن دانه و نباتن او شنګي وجنات باغنا الفاف منا ګور الفافن ګور ډک ډک و جنات باغنا الفافن داغي ون دی ول تاو شوی دی ان یوم الفصل بشکورز د فیصله کان میقاتا داغي وخت مقرر دی یوم د سورز دا ينفق چبکه وشي په سوري بش پهلې کې فتاتون راضي بتا سو افوا جندل ډلې او فتحت السما واسمان وکولاوشي فكانت نو بغرزي ابواب دروازه وسيرت الجبال غرون بروان شي فكانت سرابا بسراب کاری ان جهنم بشک جهنم كانت مرصاد اندا تیار ده لتواغنا د سرکشو د پاره ما بند ورتلو زه لابثینا وخبت رون کی دی فيها پدې کې احقابا په پیړو په مودو باندې لا يذوقون دی منسکی نسکی دوی فيه لا يذوقون دی من محسوسه یا بن بس کی فيها پدې کې بردن یخيبو ولا شرابا نبو بس کی لا يذوقون نبشي سکل دی فيها پدې کې بردن یخيبو یخوالی بنا محسوسی ولا شرابا او ندس اسکل چی خون بتوالی الا مگر حمیمن گرمی بوئی وغساقا وینزوی بوئی جزاءن بدلبو تملوی کی فاقن پورا دخپل عمل سرا برابر دخپل عمل سرا انہم ولی انہم بشک دی کانو دی ولا یرجون حسابا دی نیر دل دی حساب کتابنا یا لا يرجون دی امید نہ کو حسابا دی حساب کتاب او کذبوا تکذیب کو بیااتنا زمن پیتون بانی کذابا تکذیب او زمن دیتون تکذیب کو وکل شیء هر یو شی د اعمالنا احصیناه مالک لدا غلرا ما محفوظ کړی دا احصیناه هم محفوظ کړی دا غلرا کتابن په لیکلوږي فذوقوا وسقي فلن نزيدكم هرگز من بزیات نه کوتا سولر الا عذابا مگر عذاب دل زیات ان المتقین بشک متقیان ان للمتقین بشک متقیان د پاره مفازن کامیابی دا حدائق باغون دی او اعناب انګور دی وکواعب او دا غي د پاره پیغلی جن کوي دی اتراب نمزولی وکاسن جامون دی
دها ډک ډک د اوبونه ډک ډک د شرابونه لا يسمعون فيها دی بناوري په دې جنت کې لغون فزول خبري ولا کذاب دروغ بناوري جزاء بدله وته ملويږي مې رب کا صدر په طرفنا عطوا انداور کړل حسابا پورا حسابا کافيا رب السماوات رب د اسمانونو ده والارض رب د زمکه ده او ما بینهما او دا غس رب د چې د زمکه د اسمانونو په مینس کې لا یملکونا دی اختیار نه لري طاقت بینه منه د الله سره خطاب نه خبرو یوم پاورز باندې یقوم الروح چې جبريل بوله الله ورکړی وی وقال صوابا او دا ټیک خبره کوي وقال کوي با ثواب ټیک ټاک خبره ذالک اليوم الحق دا ورځ حق ده فمن شاء سوچ غواړي اتخذ ودني سیلا رب فرب تما ابن دورتلوزه مرجع ان انذرناكم بشک منتاس يرولي عذابا قريبا نزي عذابنا يوم فورزبان ينظر المرء وبغوري سړی ما عمل تقدم چې کړه دې یدا هو د لاسونو ويقول الكافر كافر وهي ليتني هاي افسوس دې مال را كنت تراب چې زخاوري بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا سورة النازعات دمه کی سورت دے 19 نمبر دے په قران کې یو کم اتیا او 21 نمبر دے یو اتیا په نزول کې د نبا نازل دے د دې سورت کې کوم موضوع نه غاده اثبات القیامت بالشواهد او اثبات التوحید توحید هم ثابت شوی دی او قیامت هم ثابت شوی دی مطلب دا که توحید مومنو نو آخرت به مخی که توحید انکار مو کو نو جهنم دی الله بسم الله الرحمن الرحیم هو النازعات نازعات د فرشتو نوم دی او ناشطات هم د فرشتو نوم دی سابحات هم فرشتي دي سابقات هم فرشتي دي د دې نازعات نه هغه فرشتي مراد دي چې د کافرانو نه ساګانی اخلي روح اخلي او د ناشطات نه هغه فرشتي مراد دي چې د مسلمانانو روح نه اخلي په کومه طریقه باندې وای کافر به په سختي باندې اخلي لکه سرمن چې سړی د انسان روح وباسي په ژوند دینواني او ناشطات دا معنا ده چې د وړو چې تار سړی وباسي د مسلمانانو په دغه طریقه باندې ساوالي والنازعات قسم می زما په فرشتو باندې چې ساګانی اغستون کړي د کافرانو نه روح اغستون کړي د کفارو نه غرقن په شدت سره په سختۍ سره والناشطات نشطا او قسم می په فرشتو باندې چې ساګانی اخلي د مسلمانانو نه نشتن په سہولت سره په نرمۍ سره والسابحات لامبوهم کړي سبحان په لامبو وهلو سره څنګه لامبو وي د الله حکم ته مخکې کېدون کړي د الله حکم ته مخکې کېدون کړي د فرشتو صفات دي چا ویلي دي چې د سابحات مراد کشته دي د کشته لامبو وهي بده دریاب کې د انسان د پیدو لپاره فالسابقات دا فرشتي مخکې کېدون کړي سبقن په مخکې کېدو سره د الله حکم ته مخکې کېږي فالمدبرات بیا تدبیر کوون کې د امر د الله کارونه لره چې الله ته کم کار اوله کې دغه تدبیر کوي او په خطر قبل ادا کارونه کوي یوم پاورز باندې ترجف الراجفات او بخوزیږي الراجفه د دنیا د ازمکا یا ترجف او بخوزیږي الراجفه خوزیدون کې شی با او خوزیږي ازمکا ده کنه تتبعها ور پسې بشي بده پسې ورستو پس دراشي الرادفه ورستو راتلون کې شی د ترجف الراجفتون سوه اوله مراد ده تتبعها ور پسې بشي پسې الرادفه دمش پهلي رادفه دینه مراد ده بیا سوه ثانیه دویمه مراد ده اول با زمک یو ځل وجلکی بیا ور پسې بشي دویم جوړه یو ځل وجلکیږي اولش پهلي بیا به دویم ځل وجلکیږي نو دویمش پهلي او د سیمانه وکړه یوم پاورز باندې ترجفو چوبو خزیگی الراجفه خزیدون کشه او اولش پیلی بوش تتبوها را بشی بدی پسیو الرادفه ورست خزیدون کشه چاگه دویمش پیلی دا ردیف او رادفه غچاته وچی بچا بسی پی موٹرسیکل بانی پا اسمان ورست ناست قلوبن سمخون با یوم ایدین پدا ورزبانی واجفتون یریدون کی بوی خائفتون ابصارها سترگی با ابصارو اصحابها سترگی با دسترگو والا خاشعتن ذلیل بوي یقولون وید دا ولې د سي حالت بل الله ورکه ځکه په دنیا کې منکر د توحید دي یقولون وایدی ائنا لمردودون آیا موږ بیا را پاسولې شو موږ واپس شو رد بشو فل حافره په زوړ حالت کې حافره لومبي حالت ته ویلېږي هغه حالت چې د مرګ نمخ کې سړی پاغي کې حافره حالت اوله ته وي فل حافره په لومبي حالت کې اذا كنا عظاما آیا کله چې موږ شو اډو کې نخرتن راستو بیا به موږ را ژوندېږو قالو دی وی تل کدا ایدن بداوا کې کرتون واپس کېدل زمونږه خاصرتون د تاوان سره الله وی فینما یقینا هي ذا زجرتون جړه چغدا واحد دنیا وایو چغدا فاذا هم ناس بدا خلق بالساهره ساهره ویل کېږي اوار میدان ته ظاهر الارض ته ویل کېږي اوار میدان وي
هل اتاک راغله د تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام چې قوم تکذیب کړو اذ نادا ربه کله چې आवाज کړو د طرف د دوبل وادي په غوادي کې المقدس چې پاک وادي وا تو دغنم تو واو ول اذهب للشا الى فرعون فرعون انه طغى یقینا د سرکشي کړي دا وقل ورته ویا هل لك اي زړه د کیږي ميلان دشتا الى اندې ته تزکا چې ته پاک شي د شرک نه پاک شي د تر زړه کیږي او اهدیه کا زو خمتا تا لار الى ربک صارف طرف ته فتخشانو ته وېریږي نغا نه یریدو فاراه النوی خدا دی موسی علیہ السلام هودت الایت الکبرى غټنها لاټه وتروا چولا فكذب التكذيب او اسوان فرمانی وکړه ثم ادبر به موسی علیہ السلام تشاک الله يسعى او کوشش کو د مقابله فحشر راجم کړل خپل جادوګر فنادا आवाज ورته وکړو فقال ويل انا ربكم حاکم استاس يوم الاعلى وجت حاکم حکم زما چلی فاخذه الله نلوني ودلرا نکال الاخرت الاخرت په عذاب باندې ول اولاد دنیا په عذاب باندې اخرت کې مو الله تعالی عذاب ورکړي دنیا کې الله په وو کړو یا نکال الاخره ول اول المراد ده پورستنی خبره باندې په مخکنی خبره مخکې څه خبره کړې و قصص کې ویلو کوم ما علمت لكم من اله غیری ما تستاسو بل معبود نه معلوم هغه زړه خبره وا او اولا او اخرت دا مراد چې انا ربكم الاعلى ان في ذلك لعبره لمن يخشى یقینا ودی کې خامخ عبرت دغه چا د پاره چې دا یریږي الله نه انتم ایتاسو اشد خلقا استاسو پیدا کول سخو ام السماء یا اسمان پیدا کول ګرانو بنا حد الله تعالی جوړ کړی د اسمان رفع لو چت کړی د سم قهر د چت پس واه برابر جوړ کړی دی او اغتوشا تیارې ګرځولې د لیل هر د شپه او اخرج رئیستلې د تیزوها د درانا والارض ازمک بعد ذلك پس د اسمان نه ده وړولې ده پیدا کړی مخکوا او وړولې ورسته ده د تطبیق مخکې مونږ کړی نور اسمان ورسته پیدا ازمک اول پیدا ده خاول د ازمکه ماده پیدا شولا بیا د اسمان ماده پیدا شولا بیا لازمکه وړولا او دا غنه پس بیا اسمان جوړ کو واخرج منها ماءها الله راويستل منها د ازمکه نه ماءها او د ازمکه او مرعاها او غیاغان د ازمکه والجبال اغرن الله پیدا کړل ارساها مضبوط کړل په ازمکه باندې اثبتها لوج الارض متاع لكم دا فائدہ تاسو لپاره دا ول انعامکم تاسو سره د لپاره فائدہ دا فائدہ جهاد کله چراشیات وا متلکبر لو یا هنگاما جنتا بشک جنت یل مأواده د اوسه دوزه یسالونک استنه تفوس کوي یعنی ساعت د قیامت مبارک ایان مرساه کله ودا غیرات للوی کله به قیام فيما انت فسكيتو من ذکر هذا غیر ولنا ولي بار بار یادې ایمان جوړ نه راوړي الی ربک صرف طرف ته منتها دغه انتها د الله سره د علم د الله سره دی انما انت بشکت منذر يرون کې من دغه چا یخشاها چا یریږي دی الاخرتنا هغه خلق چیریږي تا غیروا سوچ نه ریږي هغه ځان مستړی کوا کانم وی کې دی یو پورز باندې يرونه چې دا قیامت به وویني لم يلبثوا دی بګمان کې دی وخت نه تیر کړي الا مگر عشیت نیو مازیګر او زوها یا یو سبا یا یو سار بس لیو ورځ تیر کړل بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى سورۃ عبس وتولى مکی سورۃ ده او 80 نمبر ده قران کې او 24 نمبر ده په نزول کې د سورۃ نجم نه بعد نازل له او د دې سورۃ موضوع ده الفرار بینهم یوم القیامه دی بل به قیامت باندې تختی د دې سورۃ شای نزول د چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له قریش راغلی ورته ویلو کنه ویل د څه وکا چې دا ټول غریبانان خلک ستاسو سره ناشتي او موږ له ځان له ورځ راکې نو موږ بیا راځو خو د خلکو سره یو ځای نه کړو موږ ځان به ښکاری نبی علیہ السلام وسو منله ځان له ورځ ولا ورکړه په دې وخت کې چې کوم ټیم داوود لپاره خاصو یو ورځ عبد الله ابن ام مکتوم روان دلون صحابي پته ورته نو چې نبی علیہ السلام ځان ناشته د نبی علیہ السلام نے علمي مسلې تاسو کو نبی علیہ السلام په دې له خپشو او خیال دا چې تبل ټیم راغلی وې کنه د نبی علیہ السلام په تندې کې کوت راغی نو الله تعالی قریبانه تنبیه ورکړه خود سه نه دی ویلي چې تا غلطي وکړه د سي انسان یو ته فرض کو چې انسان وغه تندې تری کو مخ اړولې چې د قالړون راغلی دی ته وی چې دا تا دا کار کړی بیا چې دا صحابي وکړه راغی نبی علیہ السلام د خپل صادر خور کو ویل دا هغه سړی دی چې عاتبنی فيه ربي د په بارک پر مال زور نه راکړل ډېر خیال بیا ساتو نو موږ تم دا دعوت ته بری کې چې د دین په باب کې به د غریب د مالدار خیال ونه ساتي بسم الله الرحمن الرحیم عبس یو سړی و چې تندې تریو کو وتولى مخبل طرف تاړلې او دا سوکو نبی علیہ السلام خو دې سره و چې دا کار کړی دی الله انسان ته وی چې یا عباد الذين اسرفوا على انفسهم انسان ته مخامخ نه وي تاسو ظلم کړی پیغمبر ته وسنګ وي
الله تعالی د قران د ابلاغ ډیره ښه طریقه ده. ان جاءه چراغله او د خپل الاعمالون لوند خپل راغله او ما یدریک تا ته سبت د پیغمبر اوس وته یادی چې ودا کار تا کړی دی لعله شاید چې دا یزکا نصیحت قبول کی تا ته سبت د چې دا کافر باندې نصیحت قبول کی او یذکروا یا بنصیحت واخلی فتنفع الذکر نصیحت ول فائدہ ورکی دا پدتا تنشره دا سنادی د قریش نصیحت نالی. اما من استغنا هر چې هغه څوک دی چې هغه بے پروا دی ستانه فانت تو له د تتصدى تګي تو تګي صدت عطش توي تو تګي مطلب دا چې ته هغه ته توجه کې و ما علیک ونشت پتا باندې زموري الله یزک چې دا ځان پاک نه کی. و اما هر چې من هغه څوک دی چې استغفار راغی یسعى او دا کوشش کوي د خپل تزکیه وهو يخشى يريهم فانت نطعنه دنا تلها غافل کیږي کله د سما کوا انها تذکرا کله معنا لا ينبغي التلهي والتصدي لك انها بشکدا صورت یدا آیتونه د قران تذکرتون نصیحت ده. فمن شاء سوچ غواړي ذکره دا د نصیحت قبول کړي د قران نه فی صحف دا په پانو دا په صحیفو کې لیکل شوی دی مکرمه چې دا مکرمي صحیفې دي چې لوی محفوظ دي مرفوعه اوچت مزامین دي صحیفو مرفوعه اوچت صحیفې دي مطهره پاکي دي یعنی مضمون اوچت دی توحید پکې دی مطهره شیطان د لاسون بالکل پاک دی بأیدی سفرتن د سپینو پرشتو په لاس کې دی دا سفر سپینو پرشتو ته وي او سفره لیکون کې پرشتو ته وي په لاسونو د لیکون کې پرشتو کې دي کرامن چې د عزتمندي پرشتي دي بررتن نیکانی دي هغه لیکلي دي دا یعنی هغه سره کو شیو قتل الانسان دی هلاک شي ما اکفر سن اشنا کافر دی من ای شین خلقه د سن الله پیدا کړی دی من نطفه د نطفه نه خلقه الله پیدا کړی دی فقدره به د در لپاره تقدیر جوړ کړی دی ثم السبيل به وتلار د مور د خېټه نه راوتلو یسره اسانه کړی دی ثم اماته بیا به الله مړ کی فاقبره قبر ته د خلقو بلا زمانی کوس کی دغه انسان د استاقت نشته او بیا نه فرمانه دی ثم اذا شاء به چل وګړي انشه بیا به مرا پاسې کلا دل انکار نه دی پکار لما يقضي د سینه لما يقضي دل نه دی پوره کړی دی انسان ما هغه سو امر هو چې الله تعالی حکم کړی دا غل نه دی پوره کړی پرایز نه دی ادا کړی فلینظر الانسان انسان دل سوچو کې ودی ګوري لا توامي خپل خوراک ته ان چې بشک منګه سببنا الماء منګرا ورولې دی وو سببن پر بيول سره منګو بر بيول دی ثم شققنا الارض بیا موږ زمکه شلولې شقن پښلولو سره شین کی بګراو کوي فامبتنا فيها موږ راځون کړی دی په دې کې حبن دانه وعنبا وانګور وقزبا قزب لکی کی ستا قزب لکی کی غیاغان ہوتا قزب او علف الدواب چورته لکی او قزب ترکارو ته لکی وعنبا وانګور وقزبا او سبزیانه وزيتونا او زيتون منغرا پیدا کړی دی په باران ونخل کجوري وهدايق باغون غلبن دقدقو متلففه یا غلبن معنا غړ عزواما پمانا وفاكهه میوه وابن واخو ابن وخو تموي او اب انذر تموي لکی متاع لكم دا استاذ لپاره پیدا ده ول انعامکم د سارو د لپاره د اب چې دی غیاګانې او د ترکاریانې د سبزیانې د سارو د لپاره شو د نور استاذ لپاره شو پیدا جاءت السواخه کله چرشی شور برپا کون کی ورزو سواخا چغراشی کله چې چغراشی نفقسانیه په دیوش پلی کې به چغوي یوم پاورز باندې سه ورځ دا د بیا قیامت قائم شي یفر المرء تختی بسړی من اخیر خپل رورنا ولی رور له پیدا نشي ورکولې الته ورور له پیدا نشي ورکولې و امه د مور نه به تختی و ابيه د پلارنا ولی به تختی پیدا بنشي ورکولې او یادار چې الته به هغه حق والی کنه دا به حق نشي ورکولې تختی به یا به هغه نیکی غوړ چمالي نیکی راکنه به شي ورکولې و امه و ابيه د مور پلان و سوایبتی د خزنه بم تختی وبنه زمانونه لكل امرئ اندار انسان د بار منهم د دوینا یوم اذن په د اورز باندې شأن یو عجیب شان به یو حال وي یغنیه دا به د هر سنه به پروا کړی وجوه سمخونه به یوم اذن په د اورز باندې مسپرتن روخانه به مزیئه ضاحکه خان دیبا مستبشر خوشاله وي وجوه سمخونه به یوم اذن په د اورز باندې علیها باغبنی غبرتن غبار او دړوي ترحقها راخوريږي په دې مخونه باندې قطره تورواله اولئک دا کسان هم الکفره دا کافران دي الفجر او دا فاجران دي. استاد مونږ کې زو منزل اعظم ز ترجمه کې نوم تله